الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورة الأعراف آية نمبر يوصل أتوبنزوست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې آیاتونو مناسبت له مخکې سره په مخکې آیاتونو کې الله تعالی د هغه اهل کتابو توصیف وکړو کوم چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي د موږ تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې. هلته په دې 50 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي الذين صفت لپاره د مخکې والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او دغه اهل کتابو کې دا کوم کسان چې تقوا کوي، زکاتونه ورکوي، د موږ په آیاتونو ایمان لري. په اهل کتابو په یهودو کې دغه کسان هغه کسان دي یتبعون الرسول النبی الامی، چې دې تابعداري کوي د الله تعالی د رسول، د الله تعالی د نبی الامی چې هغه امی ده، لیکل وستل نشي کولای. الذي دی هغه په هغه نبی د ایمان راوړي یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل، چې د هغه نبی ذکر دی له خپل ځان سره په تورات او انجیل کې مومي. په تورات او انجیل کې دغه خوشخبری موندلی، اوس په باندې ایمان راوړي. نن الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي قل ای نبی علیه الصلاة والسلام ته خلکو ته ووایه. په دې کې د خبرې ته اشاره ده. یو دا مخکنی انبیا ول، مخکنی انبیا به یو قوم ته خاص ول، لکه موسی علیه السلام هغه اوس د بني اسرائیلو پیغمبر و، نورو خلکو ته د دعوت نه و متوجه. فرعون ته صرف دومره دعوت متوجه و چې فرعون په یو الله ایمان راوړي، خدایي نه تیر شي. هغه خو خدایي دعوه کړې وای انا ربکم الاعلی، زه تاسې ابار هغه لوی خدای یم، نعوذ بالله من ذلک. یو دا خبر پرېږدي، یو الله عبادت کی، او بل بنی اسرائیل ما ترا خوشی کی، ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبهم، بنی اسرائیل ما ترا خوشی که دیتا عذاب مور کوا. فرعون دومره مکلف و، نور فرعون دی موسی علیہ السلام په تفصیلی شریعت نو مکلف، چې ټول د شریعت تطبیق کې په ژوند کې راولي. دا دوه خبرو د مکلفیت درلود. تفصیلی شریعت باندې مکلف و دی موسی علیہ السلام، هغه بنی اسرائیل مکلف ول. ټول انبیا مخکنی هم داسې ول. صالح علیہ السلام هغه سمودیانو ته پیغمبر و، هود علیہ السلام هغه عادیانو لره و، لوط علیہ السلام هغه صدوم ښاریه ته و، شعیب علیہ السلام هغه د مدین ښاریه ته و. دلته اوس الله تعالی وایي مخکې پرونو موږ تاسو ویل چې یهود نصارا په هغه نبی باندې ایمان راوړي چې هغه رسول ده، نبی ده، امی ده، او په تورات او انجیل کې دوی د هغو صفات موندلي دي. نن الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته دا خبره خلکو ته اعلان کړه چې زه د یو ټولګي د یو جماعت لپاره رسول نه یم، زه ټولو خلکو ته یم. زه صرف د عربو پیغمبر نه یم، د عجمو نه یم، د سپین پوستو نه یم، د تور پوستو نه یم، زه د ټولو خلکو پیغمبر یم. داسې نه یم لکه مخکني انبیا. دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو خصوصیت ته، یو فضیلت ته نسبت نورو انبیاو ته. نو
په هغه جي کې چې یهود نصارا چې کوم په نبی اسلام ایمان راوړي الله تعالی یې مدح وکړه ځکه چې نبی اسلام دعوت خاص نه ده تر چا نو ضرور یهود نصارا به په دې ایمان راوړي یهود نصارا موږ د نبي په شان کې دا نسي ویلی چې اخو تاسې نبي د مخ پې مکلف نه یو نه د ده صفات په تورات و انجیل کې ذکر و د ده رسالت پیغام عام ده ټول انسانان به په د ایمان راوړي په ایمان راوړی مکلف دي قل تو اوایا الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته امر کوي قل اوایا یا ایها الناس ای خلکو یهودیانو نصاراو عربو عجمو ټول بشریت ای انسانانو انی رسول الله زه استازی یم د الله تعالی پیغامبر یم مفرستاده استم از طرف الله الیکم تاسو ته جمیعا ټولو ته استثناء پکې نسته ده تخصیص پکې نسته زه د ټولو لپاره پیغمبر یم په ما به ټول ایمان راوړي الذي دا صفت د الله ده زه رسول الله یم د هغه الله الذي هغه الله له ملک السماوات چې هغه لره پاچي ده د اسمانونو والارض او د ځمکې لا اله نشته د معبود برحق الا هو مگر همدغه یو الله دی یحیی هغه الله ژوندي کول کوي ویمیتو هغه الله مړه کول کوي یحیی احیاء ژوندي کول فهو محین امات یمیت اماتة فهو ممیت مړه کول دا صرف د الله صفت ده له الله نه سوا بل هیڅوک نه ژوندي کول کولی سي نه مړه کول کولی سي ظاهري سبب کیدی سي سبب ظاهري دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ دلته یو ظاهري سبب ده چې هغې ته کسب وایي او یو خلق د پیدا کول دي ختمول دي دا پیدا کول مړه کول دا د الله کار ده موږ تاسې په ظاهر کې د یو شي اسباب جوړ کړو دې ته کسب وایي دا به انشاءالله په خپل جي کې راځي هلته به په دې کې ښه تفصیل ورکوو هسې د وضاحت په خاطر یو مثال وایم اوس ته غنم راواخلې په ځمکه کې پاش کې ځمکه ورته وتره کې غنم پکې پاش کې برسیره بیا پسې ماله کې دغه تا یو کسب وکړو غنم هم الله پیدا کړي و ځمکه هم الله پیدا کړې وه ځمکې ته دې اوبه ورکړې وتره سوه هغه هم الله وتره کړه غنم دې پکې پاش کړو برسیره دې ماله پې کش کړه غنم پکې پټ سو اوس دا غنم را زرغونول دا دې تا کار ده که دا دې الله ده دا دې الله کار ده دا زه نور ته نسې کولی دغو جي ته خلق وایي دغو جي ته ایجاد وایي پیدا کول وایي دا د بنده کار نه ده دا هېڅوک هم نه وایي دا زه کوم الله داسې ژوندي کول کوي داسې یو شی را ژوندی کړي موږ ظاهري سبب کیدی سي مثال هګۍ راواخلو تر چرګه لاندې کیږدو چرګه یا مشین کې کیږدو مشین ته بجلی مجلی ورکو حرارت درجه هغه کنټرول کو ګرمایش هر څه نو په معلوم وخت کې به خو موږ خالي دا ظاهري سبب جوړوو ظاهري اسباب جوړ کړو دې ته کسب وایي نور چې په هګۍ کې بچی پیدا کیږي پکې غټیږي پکې لویږي هغه د موږ کار نه ده نه له هغې سره یې موږ تعلق شته دغه ژوندي کول دا د الله کار ده دا بالکل بنده نسي کولی دارنګه له یو چا نه روح اخیستل دا د موږ کار نه ده دا د الله کار ده او موږ داسې کولی سو یو څوک کولی شي یو څوک ډز ډز په ټوپک ویلي هغه سړی مړ شي خدای سبب د قتل سو نور داسې نه ده چې د هغو روح جنې راواخیسته جنې را قبض یې کړه روح یې الله قبض کړه داسې مړه کول دا د الله کار ده دا باید مؤمن عقیده وساتي او داسې عقیده به په هیڅ چا هم نه ساتي چې دغه ذات ولی بزرګ یا بل دا مړي را ژوندي کوي یا سړی مړ کوي داسې عقیده به نه ساتي په دې باندې سړی مشرک کیږي په دې باندې سړی کافر کیږي دا عقیده خلاف د توحید ده د الله په اسماء او په صفاتو کې څوک ورسره شریک کیدی نسی یحیی الله تعالی ژوندی کوونکی ده روح ورکوي حیات ورکوي ژوند ورکوي ویمیتو الله تعالی مړه کول کوي د روح قبض کوي دا د الله صفت ده دا د بل چا صفت نسی کیدی فآمنو نو ایمان راوړئ نبی اسلام خو امر وکړو چې او خلکو زه تاسو ټولو ته د الله له طرف نه رسول یم د ټولو د یو قوم ولس لپاره یم جمیعا یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا ما رسول الله استم به طرف شما جمیعا همگی او هغه الله چې هغو ته پاچي د ځمکې او د اسمانونو ده له هغه نه سوا بل اله نشته ده او هغه مړه کول کوي ژوندي کول کوي نو دوه خبرې بیان شوې
یو الله تعالی بیان وسو او بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام. اوس الله تعالی نو تاسو په دې نبی ایمان راوړئ او په الله ایمان راوړئ. فآمنو نو ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې، ځکه هغه ته پاچي د ځمکې او د اسمانونو ده، ځکه هغه نه سوا بل اله نشته، ځکه هغه مړه کول کوي ژوندي کول کوي. له الله نه سوا بل د ځمکو د اسمانونو پاچا نشته، له الله نه سوا بل معبود نشته، له الله نه سوا بل څوک هغه مړه کول ژوندي کول نشي کولی. نو ایمان راوړئ په الله ورسوله او د الله په رسول ایمان راوړئ، ځکه دا د ټول بشریت لپاره رسول ده، پیغمبر ده، په دې به ټول ایمان راوړو. هغه رسول النبی چې هغه د الله له طرف نه نبي ده. رسول او نبی فرقونه ویلي وو چې رسول هغه ته وایي چې مستقل کتاب لري د الله له طرف نه. موسی علیه السلام ته تورات و، عیسی علیه السلام ته انجیل و، داود علیه السلام ته زبور و. د موږ تاسې نبی صلی الله علیه وسلم ته قرآن ده، دې ته رسول وایي. او نبی وایي هغه ته وایي چې دی خپل کتاب نه لري، د مخکني رسول کتاب دی خلکو ته بیانوي، لکه هارون علیه السلام د موسی علیه السلام کتاب تورات دی خلکو ته بیانول. یو فرق داسې کړی چې رسول هغه ته وایي چې دی مستقل شریعت ولري او د ده شریعت د مخکني پیغمبر د شریعت ناسخ شي، او نبی دې ته وایي چې دی مستقل بیل شریعت نه لري بلکې د مخکني نبی شریعت دی په وړاندې بوځي، دې ته وایي نبی وایي. یو فرق داسې کړی وایي رسول هغه ته وایي اصلا دا رسول وایي له رسالت نه د رسالت پیغام ته وایي. کوم چې د الله تعالی خبرې بندگانو ته رسوي د الله له طرف نه رالیږل شوی دې ته رسول وایي. او نبی دا وایي له نبأ نه ده، نبأ خبر ته وایي. عما یتساءلون عن النبأ العظیم وایي نبی هغو ته وایي د الله له طرف نه موږ ته خبرې راوړي. نو وایي دا نبی او رسول یو ده، که په دې کې د پیغام خبره سي، د رسالت خبره سي، رسول ورته وایي، او که د خبر ورکولو سي بیا نبی ورته وایي. نو تاسې ایمان راوړئ په الله او د الله په رسول النبي چې هغه نبي ده، الامی چې هغه امي ده. امي م ویلی و دا منصوب ده ته، دا مور ته وایي. امي یعنی مورنی، امي یعنی مادری. په عربي کې دا یا لپاره د نسبت راځي، لکه افغانی یعنی چې هغه افغانستان وي، پاکستانی چې هغه د پاکستان وي، عربي چې هغه عرب وي. امي یعنی مورنی مادری. د دې معنا څه شی ده؟ امي هغه چاته وایي چې دی لیکل او لوستل نشي کولی، خپله څه نسي لیکلی او چې نور لیکل ورته راوړی دی نسي لوستلی، دې ته امي وایي. ولې دام هغه مورني حالت باندې پاته ده، دې ته ځکه امي وایي که یم با محالت مادری خود مانده. سړی چې اول له مور نه پیدا سي لیکل لوستل نشي کولی، بیا وروسته په سکولو په مدرسه کې یاد کړي. نبی علیه الصلاة والسلام امي و، هغه لیک لوست نشوی کولی، خو دا په نبی اسلام کې د کمال صفت و، په موږ تاسې کې د نقصان صفت ده. په موږ تاسې کې دا ښه خبر نه ده چې څوک امي وي لیکل لوستل نشي کولی. په نبی علیه الصلاة والسلام کې دا څنګه د کمال صفت و. هغو ته الله داسې کتاب ورکړو چې بشریت د هغې له مقابلې نه عاجز ده. تر اوسه پورې د ځمکې په مخ باندې د قرآن په مثل باندې کتاب نشته، او دا کافران څومره د مسلمانانو دشمنان دي، بمونه پې اچوي، مړه کوي، شهیدانوي، بندیانوي، دا کوي دا کوي دا کوي، خو په قرآن کې یو ویښته نقصان تر اوسه چا نه ده پیدا کړی. 1.5 کال یې وتلي، دا به م انشاءالله په خپل جي کې بیا وایو. کافرانو د دې قرآن ډېرې مقابلې کړي، هغه مقابلې ټولې ځای په ځای ختمې شوي دي. نو په نبی اسلام کې دا د ده امیوالی، امیتوب دا کمال و. وګوره نه سکول ویلی، نه مدرسه ویلی، نه لیک کولی سي، نه لوستل کولی سي، داسې کتاب راوړی ده چې بشریت د هغې له مقابلې نه عاجز ده. معلومه ده دا د ده کار نه ده، دا الله تعالی ورکړی ده. دا د قرآن د اعجاز په خاطر په ده کې دا د کمال صفت و. الامی الذي دا هغه پیغمبر ده یؤمن بالله چې د خپلم ایمان لري په الله وکلماته او د الله تعالی په خبرو باندې. کلمات جمع دي کلمتون، دا خبرې ته وایي. دلته مراد جنې قرآن ده، ځکه قرآن د الله تعالی خبرې دي، د الله تعالی کلام ده. ای نبی امی ایمان دارد به الله و به سخنای الله، واتبعوه
الله تعالی بیا امر کوي تابعداري وکړئ د دې رسول الله لعلکم تهتدون تر څو تاسو په هدایت برابر شئ. ای نبی را تابعداري وکنید تا شما به هدایت برابر شوید. د نبی له تابعداري نه غیر په بله طریقه کې هدایت نشته. ومن قوم موسی یهود دا ټول داسې نه دي دا بني اسرائیل چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام دشمنان دي. په دې کې ډېر نیکان خلک شته هغوی ایمان راوړی لکه نبی علیه السلام په دور حیات کې عبدالله ابن سلام د دې یو عالم و هغه ایمان راوړ. کعب الاحبار ورته وایي هغه د دې یو عالم و هغه ایمان راوړ. داسې نور ډېر یهودیان ول هغو ایمان راوړی. نو په دې کې هم سم خلک شته ده. دا د موږ تاسې اسلام دین چې ده دا کې تعصب ګورې نشته ده. په دې کې ضد و تضاد نشته ده. په اسلام کې په قرآن کې دا خبره نشته دا فلان ده دا فلان ده دا تور ده دا سپین ده دا عرب ده دا عجم ده دا مالدار ده دا خوار ده دا غریب دا خبرې نشته ده. اوس بلال حبشي رضی الله تعالی عنه موږ تاسې دغو په نامو افتخار کوو. ډېر خلک به داسې د زوی د ورور د بچي د دې د پلار د تره په کورنۍ کې به یو کس بلال نومیږي. دا افتخار ولې پې کوو؟ نور بلال پښتون نه و، بلال سلوی مالدار نه و، څه ښایسته ځواني هم نه وله. بلال حبشي و، دا د سوډان اوسېدونکي دا تک تور سي او غریب مسکین غلام و، خو په نبی اسلامي ایمان راوړی و، موحد ولو. په سره ګرمي کې به په سینه باندې تیږه یخې و ده به احد احد چغې وهلې او د نبی علیه الصلاة والسلام مؤذن و او هغه ته ډېر محبوب و. موږ په افتخار کوو سره له دې چې نسبي هم هېڅ تعلق ورسره نشته. نو اسلام چې څوک ښه دي هغو ښه بیانوي دا که هر څوک وي، که څوک بد دي هغو بد بیانوي که دا هر څوک وي. موږ تاسې باید په خپل ژوند کې همدغه طریقه جوړه کړو. وګورئ الله تعالی د موسی علیه السلام د قوم د ښو خلکو د بني اسرائیلو د یهودو د ښو هغه ښه بیانوي. ومن قوم موسی او له دې قوم د موسی علیه السلام نه امت یو جماعت ده یهدون بالحق دی په حق دی یهدون په سیده لاره روانیږي بالحق په سبب د حق سره په سبب د حق دین سره په سبب د حق کتاب سره وبه یعدلون وبه او په دې حق باندې یعدلون دی عدل کوي انصاف کوي فیصله کوي. ومن قوم موسی واز قوم موسی علیه السلام امتون یک جماعت است یهدون و خود را هدایت میکنن و براه سیده روان میشون بالحق بسبب حق بسبب دین حق بسبب کتاب حق و به و یا بام کتاب حق بام دین حق یعدلون عدل میکنن فیصله میکنن. عدل یعدل عدلا فهو عادل انصاف کول فیصله کول دی په حق فیصله کوي، په عصبیت په قومیت فیصله نه کوي، په ضد په مقابله باندې فیصله نه کوي. بس چیرته حق ویني دی په هغو باندې فیصله کوي. حق په اسلام کې ولیدل بس یهودیت یې پرېښو راغلو په اسلام کې داخل شول. تر همدې چې پورې بس ده. د دې آیاتونو حاصل دا سوی موږ پیغمبر سره محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول انسانیت لپاره پیغمبر ده او هغه څوک کامیابیږي چې په الله ایمان راوړي او په دې نبی آخر زمان باندې ایمان راوړي. نن سبا که څوک په دې پیغمبر ایمان رانوړي او په نورو انبیاو پسې روان وي دا پرېږدي دا نجات ته نسي رسېدی. او دا ښه خلک داسې نه ده چې دا په نورو امتونو کې نشته، دا په نورو کې هم پیدا کېدی شي. کېدی شي یو سړی په امریکا کې وي هلته ایمان راوړي سم صحیح مسلمان سي، په سوریه کې وي په سوډان کې وي په جرمن کې وي په بل ملک کې وي په روسیه کې به یو سړی وي سم صحیح مسلمان به وي الله او رسول الله باندې به ایمان لري په حق به رواني په حق به فیصلې کوي. موږ به بیا مدحه کوو، موږ به داسې نه وایو چې دا د موږ وطندار نه ده د موږ دا نه ده. زه کله کله د طالبانو ته وایم هغه چې دا کوم طالب انګلیش زده کوي بیا بل داسې اعتراض پې باندې وکړي وایي ده ته وګوره د انګلیشي زده کوي د کافرو ژبه زده کوي. زه ورته هم دا خبره مه کوه د کافرو ژبه نه وي د کافرو. نو دا خو دا معنا که یو انګریز مسلمان سو نو د دې به ذاتي نه مسلمانېږي ځکه د هغو خو انګریز د کان انګریزي زده ده. ونه انګریز چې اوس مسلمان سي مسلمان به وي که به نه وي؟ مسلمان به وي که نه ذاتي به د موږ ورور وي. انما المؤمنون اخوة خوا د انګریزي به وایي نه به پښتو زده نه به عربي زده نه به تاجکي زده نه به بله ژبه زده. نو په اسلام کې دا د تعصب خبرې بیخي مه کوئ چې دا فلان ده دا فلان ده دا فلان ده.
دا په اسلام کې بالکل اساس نه لري، نه جوړېږي دا خبرې. دا د قومیتو، دا د وطنونو متنونو چې دا فلانی دی دا فلان، دا په اسلام کې ډېرې بې جایه خبرې دي. انشاءالله په خپل جي کې به بیانوو. هر څوک چې په سیده لاره په صحیح لاره روان و، د الله تعالی باندې ایمان درلود، په نبی اسلام باندې ایمان درلود، حق فیصلې یې کولې، دا که هر څوک و هغه بیا منی دغه دغه حسن بیانوي. دا د قرآن طریقه ده. قرآن موږ تاسې همداسې خبرو ته دعوت کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې. که څه زیادت و نقصان شوی کې مختمافي وکړي. حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت ورنصیب کړي. کافران ظالمان کوم چې اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباه برباد کړي. یا الله د مسلمانانو منځ کې اتحاد اتفاق راولي، نفاق شقاق په خپل فضل و رحم سره ختم کړي. بندیان د اهل اسلام په خیر و عافیت سره کورونه ته راولي، په مالونو په اولادونو کې خیر و برکت واچوي. یا الله په کومو چې پوهېږو د دین په مسایلو په هغو عمل نصیب کړي، اعمال خپل حضور کې قبول و منظور کړي، سیئات راته معاف کړي، حسنات هم قبول کړي. په حاضر مجلس کې چا حاجتونه یا الله تا ته معلومیږي، له خپلو خزانو یې حاجتونه ورته پوره کړي. د چا ناروغان په کورونو کې په حاضر مجلس کې فضل و رحم پې وکړي، صحت یې نصیب کړي. یا الله تا بندگان یو، د تا عبادت اطاعت بندگی ته روغ جوړ صحت را نصیب کړي. یا الله که مریضان وي تا بندگان به ناروغان وي، صحت هم نصیب کړه، روغ جوړ هم کړي. وصلی الله تعالی علی موږ که څوک انګلیس درس وایي لکه هلکان چې درس وایي دا اجر او ثواب لري؟ نو هغه تر غرضه پورې اړه لري. که د مطلب دی چې انګریزي زده کم، دا زده کم، بیا یو ډاکټر سم، یو انجینر سم، د خلکو خدمت وکړم د مسلمانانو، دا ولې ثواب نه لري؟ یا که دا مطلب چې دا دین خلکو ته ورسوم چېرته یو انګریز سره مخصم بل سره د دعوت و تبلیغ په خاطر، بیا هم ثواب لري. نو هغه دا خو داسې دي چې د نیت پورې اړه لري چې ته په کوم نیت زده کوې. او که داسې انګریزي زده کم، په انګریزي باندې اوازونه وایم لوړ ډم سمه، نو بیا ثواب نه لري، بیا ګناه لري.